بسم الله الرحمن الرحیم. معززو طلباء کرامو، زمون نن د دورې اولنۍ ورځ دی او ضرورت مې د دې خبرې وګڼلو چې چونکې مونږ به درې بنیادي فنون پړاو کوو: علم نحو نبا هدایت النحو او علم منطق نا مجموع منطق او د بعضې ملګرو په خصوصي وینا باندې د اصول الشاشي چې کوم اصول فقه کتاب دی د هغې قیاس ملګري وایي چې وشي. ډېر ضروري او اهم بحث دی. انشاءالله قیاس به هم زمونږ د دورې حصه وي. معزز طلبه کرامو، د دورې نه وړاندې دا پیغام تاسو ته درکول غواړم او هغه دا دی چې انشاءالله زمونږه څنګه چې ما تاسو ته ویلي یوټیوب چینل په ذریعې به الله یو کلاس چې دی هغه جاری وي. سبا نه به تاسو د مجموع منطق کتاب شو، د هدایت النحو کتاب شو، دا به حاضر کوي، اصول الشاشي به حاضر کوي او بیا به انشاءالله مونږ تاسو ته په ښه انداز سره وایټ بورډ به هم مونږ استعمالو. ضرورت وخت کې ستاسو دورې دوران کې چې کوم ضروري خبرې په بورډ لیکل وي هغه به هم درته لیکو. خو نن ما د یو خبرې ضرورت وګڼلو. لا یو کلاس نن مونږ نه چلو او مونږ په خپل یوټیوب چینل باندې یو کلاس چې دی تاسو ته انشاءالله اوس لږ ساعت بعد به زه چې دی هغه په خپل یوټیوب چینل باندې تاسو ته درج کما. تاسو ملګري هغه درس زما ضروري واورئ، ځکه چې لا یې وچلېدو بیا به کیدای شي ډېر ملګري پې باندې پوه نه شي او بیا به وایي چې یاره دا خو مونږ دا خبرې چې دی ځان سره ریکارډ نه کړې. هغه ضروري خبرې دا دي چې د علم منطق چې کوم دی مجموع منطق کتاب دی نو هغې کې په آغاز کې د علم منطق چې دی څه تعارفي جایزه نشته. علم منطق متعلق بنیادی تعارف په هغې کتاب کې نشته. نو ما د علم منطق بنیادی تعارف کې یو څو ضروري خبرې تیاری کړي دي چې هغه د علم منطق تعریف دی، موضوع دی، غرض دی، ولې ویلی کېږي، علم منطق څه ته ویلی کېږي، چې هغه خبرې زه ډېرې ضروري ګڼم او ستاسو طالبانو ذهنونو کې د هغې خبرو کېنستل غواړم چې هغه ذهن نشین شي. نو هغې دپاره تاسو طلبا لږ ساعت دپاره انتظار وکئ چې هغه زه خپل یوټیوب چینل باندې تاسو ته هغه درس شو کما. نو انشاءالله سبا به چې دی تاسو بیا علم منطق مجموع منطق شو او هدایت النحو شو او اصول الشاشي کتابونه حاضر کړي چې 7 بجې انشاءالله د کلاس آغاز به کوو. او نن چې کوم اهم درس دی د منطق متعلق اب اوس انشاءالله لږ ساعت بعد بیا تاسو په یوټیوب چینل باندې وګورئ او په هغې درس باندې کوشش وکئ چې ملګري ما ته کمنټس هم راکئ چې ما ته پته ولګي چې کوم ملګري زمونږ دورې ته حاضر شوي دي او د هغو بیا اذهانو مطابق مونږ درس وکړو. نو امید دی چې تاسو به زما دا پیغام په غور سره واورئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب